د جیمیل اکاؤنٹ به پاسورډ څنګه چینج کوئ جیمیل اکاؤنٹ چې دی هغه ستاسو د ټول لپاره لازم دی ځکه د هر یو کس په موبایل کې اکثر ولا بل کس جوړ کړی نو تاسو د خپل جیمیل اکاؤنٹ ته پاسورډ چې دی هغه چینج کولی شئ یا ستاسو نه د هغې پاسورډ یری نو تاسو دغه شان د پاسورډ چې دی دا هم چینج کولی شئ د دې نه مخکې چې دی ستاسو نه به یې زوړ پاسورډ غوښته او په دې باندې مخکې موږ هم ویډیو کړې وه اوس په هغې کې اپډیټ راغلی دی نو د هغې هغه ټول سیسټم چې دی هغه چینج شوی دی نو ځینې کسان به په هغې زړه ویډیو باندې چې دی په هغې باندې به نه پوهېږي نو په دې نوي باندې چې دی زه درته ویډیو کوم چې په کومه طریقې سره تاسو خپل جیمیل اکاؤنٹ له چې دی پاسورډ چینج کولی شئ پاسورډ والا لازم چینج کوئ که تاسو له بل کس جوړ کړی خپل پاسورډ چې دی دا والا کېدی نو بیا به ستاسو جیمیل چې دی هغه به ستاسو وي داسې به نه چې د هغې بل کس سره پاسورډ او هغه به هلته کې له ځان سره کولاوئ یا له یو کس جوړ کړی او هغه جیمیل چې دی د بل کس په موبایل کې کولاو کړی د بل کس په موبایل کې کولاو کړی د هغه ټول موبایل نه چې د هغه به ختم شي او یوازې چې دی دا به ستاسو سره کولاو پاتې شي نو دغه جیمیل ته چې دی تاسو ښه په اسانو سره چې دی اوس پاسورډ چینج کولی شئ ځکه زوړ پاسورډ ته چې دی به دې کې ضرورت اوس نه راځي د دې نه مخکې چې دی د دې لپاره به زوړ پاسورډ چې دی هغه به لګېدو اوس زوړ پاسورډ چې دی هغه به دې کې نه لګي نو تاسو به دې چل وکړئ چې د خپل موبایل سیټینګ چې دی دا به ځان سره کولاو کوئ ستاسو د موبایل چې کوم سیټینګ دی هغه به ځان سره کولاو کوئ او په هغې کې به لاندې راشئ ګوګل به پکې وګورئ دې ځایونو له تاسو د نور ځایونو هم راتلی شئ خو زه له سیټینګ نه راځم چې سیټینګ نه ول هر یو کس راځي ځکه د نور ځایونو ځینې کسانو ته بیا مشکله جوړېږي نو ګوګل چې دی دا به ځان سره کولاو کوئ چې څنګه یو ګوګل کولاو کړو له پاسه به تاسو ته د جیمیل اکاؤنٹ چې دی هغه به تاسو ته ښکارېږي نو خپل د جیمیل د اکاؤنٹ چې دی په دې باندې به داسې دغه کېدی ستاسو د آی ډي به تاسو ته ښکارېږي په دې باندې به لږ داسې زور وکړئ چې څنګه یې زور وکړو تاسو ته به دا مخ چې دی داسې به کولاو شي په دې کې به یې لیکلی ګوګل اکاؤنٹ ګوګل اکاؤنٹ چې دی دا په دې باندې به دغه شانتې چې دی په دې باندې به لږ زور دغه شانتې وکړئ نو تاسو ته به دا مخ چې دی دا به کولاو شي چې څنګه دا تاسو ته کولاو شو نو په دې کې به دویم نمبر آپشن چې دی دا به کولاو کوئ کم سره چې سیکورټي او د تالې دا نښه چې وته ده دویم نمبر آپشن چې دی دا به ځان سره کولاو کوئ دغه شانتې چې دا یو کولاو کړو نو تاسو به دې مخ ته راشئ چې دې مخ ته راغلی نو په دې کې به لږ لاندې راشئ دغه شانتې لږ لاندې به راشئ نو دلته کې به تاسو ته به د سکرین باندې چې دی ښکارېږي پاسورډ یې لیکلی دی دا سټار چې دی دا 3 سټار ورته هم دي سټار چې موږ دباوو هغه سټارونه ورته 3 دي نو دا به ځان سره چې دی دا به دغه شانتې ووهئ چې څنګه دا تاسو ووایئ نو تاسو ته به ورپسې مخ چې دی دا به کولاو شي ستاسو نه چې دی اکثر د سکرین لاک چې دی هغه هم ستاسو نه غواړي نو تاسو په سکرین باندې چې کم لاک لګېدلی هغه لاک چې دی هغه به دې له ورکئ نو اوس موږ د سکرین لاک چې دی دا دې له ورکړو نو هغه به موږ ته اوس مخکې چې دی دا به کولاو شي نو سکرین لاک به ورکړئ که تاسو فنګر لګولي نو فنګر باندې به لاک چې دی دغه به کولاو کوئ چې څنګه یې کولاو کړو نو تاسو به دې مخ ته راشئ نو په دې مخ کې تاسو ته پاسورډ چې دی دا دلته لیکلی دی نو په دې دواړو ځایونو کې به تاسو یو شان پاسورډ ولیکئ په اکثر ځینې کسان په پاسورډ کې چې دی غلطي کوي نو پاسورډ نه اړي نو پاسورډ چې دی به د مخکې نه د ځان سره یاد ساتئ چې پاسورډ دلته کې ورکوئ نو په هغې کې به یو حروف چې دی د اے بي سي دا تاسو ورکوئ نو یو حروف په پکې په غټو کې ولیکئ په غټو کې به ولیکئ باقي که په کچو حروفو کې لیکئ څه مسله نه کوي هغه تاسو هم لیکلی شئ هغه به ولیکئ بیا به پکې 1 2 3 کې چې دی په هغې کې به پکې څه انسي راواخلئ 400 انسي هغه به پکې ورکئ چې یې پکې ورکړو نو بیا به پکې نښې وکئ نښې نه سټار چې هیش چې هغه انترپای چې ورته موږ وایو داسې ډالر کټ غونته کي نو هلته کې هغه نښې دي هغه یوه نښه چې دی دا به ورسره وکئ چې هغه یې وکړه نو ستاسو مکمل پاسپورټ دغه چې دی پاسورډ دا به مضبوط پاسورډ والو خو به د دواړو خانو کې چې دی به دې کې به یو شانته وکړئ یو به له پاسه یو لاندې خو د 8 انسونه چې ستاسو پاسورډ چې دی دا کم نه وي که د 8 انسونه ستاسو پاسورډ کم وي نو بیا ستاسو دغه پاسورډ چې دی دا به نه چلېږي نو پاسورډ به 8 انسي دی او ما چې درته کومه طریقه وښوله په دغه طریقه باندې چې دی پاسورډ کړی نو ستاسو پاسورډ چې دی هغه به جیمیل اکاؤنټ ته چینج شي